دلته یو حدیث کې داسې راځي امینه بیبي فرمایي وایي چې کله ما رسول الله مبارک را واغستلو زما چت داسې وشلېدلو او آواز وشو یو دون شانتې راغلو مکمل پکې موږ پټ شو او آواز وشو چې دا ماشوم مشرق او مغرب باندې وګرځوئ او ټولو خلکو ته ووایي چا چې د دې ماشوم تابعداري وکړه چا چې د دې ماشوم اتباع وکړه چا چې د دې ماشوم په سنتو باندې روان شو هغه کامیاب دی او څوک چې د دې سنت نه واوښتو هغه ناکامه او رسوا دی او بیا یو آواز شو په دې کمره کې ماشوم دی په غېږ کې مې نیولې دون راغلو یو قسم پکې نه ښکارېدلو ټول پټ شو آواز شو وایي دته د آدم علیه الصلاة والسلام اخلاق ورکوي دته د شیس علیه الصلاة والسلام معرفت ورکوي دته د نوح علیه الصلاة والسلام بهادري ورکوي دته د صالح علیه الصلاة والسلام فصاحت ورکوي دته د لوط علیه الصلاة والسلام حکمت ورکوي دته د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دوستی ورکوي دته د اسماعیل علیه الصلاة والسلام قربانی ورکوي دله د اسحاق علیه الصلاة والسلام رضا ورکوي دته د یعقوب علیه الصلاة والسلام بشارت ورکوي دته د یونس علیه الصلاة والسلام اطاعت ورکوي دته د دانیه علیه الصلاة والسلام محبت ورکوي دته د یوسف علیه الصلاة والسلام خایس ورکوي دته د یوشع علیه الصلاة والسلام جذبه جهاد ورکوي او دته د موسی علیه الصلاة والسلام جاه و جلال او د عیسی علیه الصلاة والسلام زهد او تقوا ورکوي د دې ټولو انبیاو نه چوړ دا نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکوي او په همدې ځای کې یو آواز وشو امینه بیبي فرمایي دا ما سره دی وایي آواز وشو اغمسوه فی اخلاق النبیین دا د ټولو نبیانو په اخلاقو کې ډوب کړئ ولې دا د دواړو جهانو سردار دی دومره لوی هستی دا په دې میاشت کې الله پیدا کړې ده دا د الله موتا باندې ډېر لوی احسان دی چې په دې میاشت کې الله پاک د دواړو جهانو سردار پیدا کړی بیا د عربو دا دستورو چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغه به دې کلي ته لیږه کلي والا خلک به راتله دا ماشومان به بوته د دریو وجو نه یو وجه دا وه چې د ده ژبه خالص عربي پاتې شي ځکه په ښار کې سړی پښتون او پنجابي او انګلیش او ورسې یو ځای وایي پښتانه به وګورې بعضې ټکي به د انګلیش وایي بعضې به د عربۍ وایي بعضې به د فارسي خالص پښتانه نه که پنجاب ته لاړ شي خالص پنجابیان به نه نو دې کلو کې به وایي د ده عربي بچ شي خالص عربي به وایي دویمه ده چې دلته په دې ښار کې بیمارۍ ډېرې زیاتې هر قسمه خلک ځي راځي دا به د دې نه محفوظ او درېمه دا د کلو هواګانې دا تازه هواګانې نو به هر حال د سعد یو قبیله وه د هغې لس ښځې راغله مکې مکرمې ته یو پکې حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا لس ښځې چې کله راغله دا نهو پکې ډېر په تیزۍ سره را روانو خو مضبوطې سورلۍ ورسره وي اوښان ورسره ښه مضبوط وو او حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها سره مضبوطه سورلۍ نه وه داسې اوښه ورسره وه چې اوچ کړس وه دام را روانو چې زه به م یو ماشوم ځان سره یو سما د هغې پرورش به وکړمه بل د هغه خلکو غریبي زیاته وه دلته دوی اجرت ورکولو پیسې ورکول نو وایي زه لږې پیسې به م راکړي ماشوم به ورته هلته ښه مزیدار رالوی کړمه بیا به ورته واپس راوړمه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ډېر لیټ راورسېده چې کله را رسېږي ګوري ټول ماشومان ختم شوي دي او نبي علیه الصلاة والسلام چا بوتلو نو ولې هغه خو یتیم و د یتیم نه به ته څه مال واخلي د هغې اجرت به څوک ورکوي حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما دې ماشوم ته وکتل وایي دا ماشوم ته مې چې کله وکته دا ماشوم په خندا شو وایي ما ویل چې بس ما ته پیسې نه دي پکار دا ماشوم ډېر عجیبه ماشوم دی د دې دا خندا ما ته ډېره خوښه شوه
کما ته اجرت راکوي او که نه راکوي دا ماشوم به زه بوځم دله خو پته نه وه چې دا د دواړو جهانو سردار حلیمه سعدیه رضی الله تعالی فرمایي وایي ما چې کله رسول الله مبارک غیږ کې که او اوس موږ روانېږو زما اوښه دومره کمزورې وه چې تللی نه شوه چې کله مې رسول الله مبارک پې کېنوله داسې روان و لکه ودرېدلی نه شو بیا مضبوط روان شو زه حیران شوم چې یا الله دا اوښه خو مړه کېده او دا اوس دومره مضبوط منډې څنګه وی په لاره کې هغه نورې ښځې ډېره مخکې روانې شوي وو ورځ نیمه مخکې روان شوي وو او ټولې ښځې په لاره کې ونیول ښځې ورته حیران شو وایي حلیمې تا سورلۍ اوښه دې بدله کړې که څنګه وایي هماغه اوښه ده وایي پته نه لګي نو دا ماشوم مې راوستی ده او هماغه اوښه ده او ښه ټیټ منډې وایي نبي علیه الصلاة والسلام یې ورسولو د خپل ځي ته حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما چې کله رسول الله مبارک هلته ورسولو زما ټولې چیلیګانې اوچې وې یو چیلی کې م پی نه زما دا کومه اوښه چې وه دا اوچه وه وایي ما چې رسول الله مبارک خپل کور ته دننه که د ټولو چیلیګانو د سینې د پیو نه ډکې شوې زما د اوښې سینه ډکه شوه خاوند ته مې ویل چې لشئ وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي د کور ټول لوښي د پیو نه ډک شو د دواړو جهانو سردار راغلی ټول لوښي ډک شو وایي زه به چې کله بهر وتم نبی علیه صلات وسلام به راسره و دا چیلۍ به مې ویستله وایي دا چیلۍ به داسې ځای کې ما پرېغوسته چې دوی به سرېدل چې راوغله سینې به یې د پیو نه ډک خلک یې حیران شو چې دا دې ځای کې ګیا زموږ چیلیګانې م خوري او د دې چیلیګانې م خوري او د دې چیلیګانې چې ماښام راځي سینې د پیو نه ډکي او زموږ چیلیګانې هماغه رنګ راځي و یو وارې امینه بیبي ته خلک راغله ښځې وایي دا خپلې چیلیګانې زموږ چیلیګانو سره یو ځای پرېږده وایي کېدی شي دوی خوراک غلط کوي وایي یو ځای پرېږدئ بیا به چې دوی ماښام راغه سینې به یې ډکې وي او د ده سینې به ډکې نه وي حلیمه بیبي فرمایي وایي ما باندې ډېره زیاته فراخي راغله د نبي علیه صلات وسلام راتګ سره او امینه بیبي دې نه مخکې یو حدیث ویلی دی وایي چې کله رسول الله مبارک زما په ګېډه کې شو وایي ما به زما نه به هسې د کور نه خوشبویي تلله وایي که ما به لاس چرته ږدلو هلته به م خوشبویي وه وایي که زه به په لاره روان وم هلته به م خوشبویي وه عبدالمطلب صاحب ته چا وویلې چې ستا د انګور د ده خاوند نشته دا خوشبویي څنګه ستا د کوره راځي هغه له خو پته نه وه چې کور ته راغی دا خوشبویي چا لګولې وایي پته نه لګي نو بس دا ماشوم دی په ګېډه کې او د هغې د طرفه دا خوشبویي ده دا د دواړو جهانو سردار حلیمې سعدیه رضی الله تعالی عنها 4 کاله پس راوستلو امینه بیبي ځان سره ایثار کو 2 کاله پس امینه بیبي روان شو وایي زه به لاړ شم د عبدالله صاحب قبر ته خاوند دی وفات شوی و 6 میاشتو ماشوم یې په ګېډه کې و چې دا وفات شو نبی علیه السلام د 6 کالو شو وایي زه به لاړ شم او د عبدالله صاحب د قبر زیارت به وکړم محمد صلی الله علیه وسلم یې ځان سره واغوستلو دې سره یو ام ایمن د دوی یو وینځه وه یو غلام او هغه ورسره و دا لاړه هلته او د عبدالله صاحب قبر ته ودرېده نبی علیه السلام فرمایي وایي ما ته صرف دومره یادېږي چې زما مور د سترګو نه اوښکې روانې وې او وایي ای عبدالله تا چې کوم امانت ما ته راکړی و هغه امانت رالوی شو هغه امانت ډېر کمالات والا امانت و هغه دا دی ما رالوی کو د الله په حکم سره نبی علیه صلات وسلام ورسره و چې د قبر نه دوی راروسته شو ابوه یو ځای دی ابوه ورته ویلی کېږي هلته د آمنه بیبي رضی الله تعالی عنها سا هم لاړه هغه هم وفات شو دا د نبی علیه صلات وسلام پیدایش و نبی علیه صلات وسلام د پیدایش عجیبه کمالات دي چې پیدا کېږي څنګه طریقې سره بیا ګورئ چې وایي نبی علیه السلام چې کله پیدا کېږي د کسرا د دې محل نه 14 کاڼي لړه شو د ایران یو آتشګده و 1000 کالو نه شروع وه هغه آتشګده بنده شوه یو دریاب و ساره یې ورته ویل هغه اوچه شوه د کسرا بادشاه خوب ولیدو چې عربي
او خان راځي زما اسپی وباسي تعبیر ول سحر ورکو وای اخیری پیغمبر را پیدا شوی هغه بستا په زبانم قبضه کوي استازه به مخلي دومره عجیبه پیدایش د رسول الله مبارک شوی نو په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش دا ربیع الاول په میاشت کې شوی دا په موږ باندې الله پاک ډیر لوی احسان دی چې موږ ته ربیع الاول میاشت را کړې په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش موږ تړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش راتلل دا صرف د احکاماتو د نبی علیہ السلام په طریقو باندې روانې دل دي دا د نبی علیہ السلام د پیدایش مقصد دی نو دې لپاره موږ کوشش وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې روان شو هغه چې کوم اعمال کو هغه اعمال